دا ایم این ای ایم پی ای چې زمونږ کم دي منتخب دوی دواله راغلي یا تاسو سره په ټلیفون رابطه نه ده کړې بالکل زمونږ د بابا چغرزي نوم دا ګیله ده او زمونږ د ایم پی ای صاحب نه زمونږ د ایم این ای صاحب نه دا ګیله ده چې موږ هم د دې ضلع اوسېدونکي یو او ته مشر نوم زمونږ د دې ټولې نو داسې خبره ده چې د اوسه پورې تا په دې خبر څه قسم ایکشن نه اخیستی زه به ځم دې نوي کراچۍ ته چې ما څه وکړل زه به خپل سر لګوم پرېږدم به په سهل هم نه پرېږدم که به ما پولیس نه وي که به ما هر څه نه وي او لکه مجبوري نه موږ دا خبره کوو لکه دله دې پانسي ورکړي او دا خبرې زموږ په دغه ځای غلي شي جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زه ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم او په دې وخت کې موجود یم په بونیر تحصیل چغرزي کوټوال کې څنګه چې تاسو ته پته ده څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یو ځوان شهید کړلی شو د ډاکوانو د لاسه خالد نوم یو د هغو په رهایشګاه کې موجود یم د هغه والد صاحب را سره موجود دی رونه دي ماماګانې دي نو ډېر زیات ظلم شوی دی د ظلم انتها شوې ده ځکه چې زمونږ د چغرزي علاقه چې ده دا ډېر پسمانده علاقه ده نوکري دلته څه کاروبارونه نشته موږ چې کوم ځوانان دي هغه ټول په لاهور کراچو کې خپله مزدوري کوي خپله روزي ګټي او د بده مرغه هلته چې کوم مزدوري کوي حق حلال هغو کوم ډاکوان چې دي هغه راځي او کوم دا ماشوم چې وفات شوی دی شهید شوی دی دی په ډزو باندې ولي د ده ګناه څه ده ولي دا سراسر ظلم دی موجوده حکومت ته او دوی ته دا پکار ده چې په دې باندې سخت نه سخته ایکشن والي په کوم ځای کې چې پښتون دی بس هغه ته مسلې دي مسایل دي ډېر زیات دلته راسره والي صاحب موجود دی د هغه سره به هم خبرې اترې کوو ډېر زیات پریشانه غم دی الله پاک په هېڅ چا نه راولي ډېر زیات دروند غم دی او بیا چې داسې ځوان د سړي نه لاړ شي او بیا په داسې قسمه حالاتو کې لاړ شي نو یقینا زه به تاسو ته دا وایم چې دا ډېر دروند غم دی او ډېر زیات افسوس مقام دی والي صاحب را سره موجود دی د هغه سره به هم خبرې کوو د رونو سره بیا خبرې کوو ماماګانو سره بیا خبرې کوو چې هغو په دې حواله باندې څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خو اوس هم ګولۍ اچوئ زما د زړه مسله ده زړه مسله خو بلې نور هم سیوا شوي دي زیاته د خبر چې شوې احساسات دي څه بس نه مړو باندې ژوندی وم بس هغه یم څه حکومت نه به څه غوښتنه کوئ حکومت ته دغه غوښتنه کوو چې به یې زمونږ انصاف وشي یا کم ډاکوانو چې ستاسو دا بچی ویشتلی ویلی کېږي چې هغه یې نیولی دی هغه نیولی دی خبرې مې ټولې په ثبوت شوي دي اوس دا ده چې خپله کاروایي اوس په کار ده څه وجې دی چې پانسي شي د عمر څومره کله تللی و کراچۍ د تقریبا 15 میاشتې کېږي دا تللی څه کار به کوو دا به چوکیداري کوله د ډاکوانو دنه موبایل اغستو کوشش وکړو موبایل ته اغستو بس زه سره بیا مقابله کړل بس هم بیا پې ډز کړلی شهید کړی دی حکومت ته به څه خواست کوي وزیر اعلی زموږ دی وزیر اعلی دا چې زموږ دغه وشي نو انصاف دی وشي او تاسو اوس بیمار یم ما خو د زړه مسله والونه بند دي مزدورۍ دغه یو هلک ډېره مننه قدرمنو کتونکو دا سره والي صاحب موجود هغه هم غریب د زړه بیمار دی اوس هم په زما په مخ کې ډسپلین واچولې خبرې هم نشو کولی او ډېر زیات خفه دی پریشانه دی دلته کې به نور کسانو سره خبرې کوو السلام علیکم سلام دا ستاسو څه دا چې زمونږ خورې وو او دی په کراچۍ کې تقریبا د پلار چې څنګه وي د 15-16 میاشتو نه چې کوم دی هلته مزدوري کوله نوکري او په یو کمپنۍ کې چوکیدار و او د بدې پیښې دی چې دی نو لږ سهار بار ته راوتی و او دا دهشتګرد راغی دا ډاکوان نه خو دا دهشتګرد دي او د ده په دغه باندې په سر یې تماچه کېښوه او دا ته وویل چې ما له موبایل راکړه هغه له موبایل هم ورکړو او د موبایل سره بیا چې کوم دی د تښتېدو کوشش کوو نو بیا یې په ده باندې ډز هم وکړو نو دا ډېر افسوسناکه واقعه ده موږ دا د موجوده ګورنمنټ نه مطالبه ده د سن ګورنمنټ نه هم مطالبه ده د مرکزي ګورنمنټ نه هم دا مطالبه ده چې موږ ته د انصاف میلاو شي او دا کس چې کوم نیسلی شوی دی د ده ته د قانون مطابق سزا ورکړی شي د قانون مطابق
او موږ دا کله دا ونه شوه نو موږ دا پښتانه چې دي دا به بیا په دې خبره دو مجبوره کوي چې کم از کم موږ به بیا راپاڅو چې بیا که هر څه چې وشو لکه ځکه چې زمونږ دویم کور چې دی دا کراچۍ ده نو بیا به چې څه وشو نو هغه به بیا په هغه ګورمنټ باندې د سن په ګورمنټ باندې به دغه ذمهواري زمونږ د ټول نه دا مطالبه د ټول نه لومړی خبره زمونږ دا مطالبه ده چې سن ګورمنټ په دې باندې ایکشن واخلي دا د صوبایي ګورمنټ چې کوم دی د په نگرانۍ کې دا دغه شی دی او مرکزي ګورمنټ هم دا په ځکه چې هغه د هغه هم دغه صوبې واکدار دی نو موږ وایو چې داسې شي چې دا دواړه دی په دې ایکشن واخلي دا سړی دی چې کوم دی د دې زر تر زر پانسي کړی شي ځکه زمونږ د دې وړوکې غلطي څه وه قصور یې څه لږه داسې چې دی چې کوم دی په بې دردۍ باندې چې کوم دی هغه قتل کړی دی مسافرۍ کې دا راته ووایه چې د دې دا کم ډاکوان چې دي دوی کوم قوم سره دا د ماجر سیاسي دا ماجر دی بالکل لکه د هغو تصدیق شوی دی او موبایل اوس هم بیا برآمد شوی دی او د چې د چا په کمپنۍ کې کار کوو نو دا سړی ماجر دی سوچ انصاف دی موږ ته د انصاف پکار دغه خبره ده زموږ د ټول نه لومړی خبره دا چې زموږ پرې بچي کې څه غلطي وي غلا غلطي کولې دو بیډس کړه ټیک ته خو په هغه موبایل مو اته موبایل مو هغه بیا د بیډا زمو کو کمپیوټر چې د کیمرې غم راغلی بالکل جی خو ثبوتي خبره ده ټول ځکه چې هغه ځای چې کول پولیس او کاروایي کوله نو پای کې هر څه کوم دی نو هغه برآمد کړي دي لکه قدرمنو کتونکو په کم ځای کې چې پښتانه یا میشتري هغو ته بس د هغو سره ظلم روان دی زیاتې روان دی د تپوس څوک نشتی د دې غریب څه ګناه و خو هلته ځان خپله خواري مزدوري کوله د مور پلار رونو دوله به چېرته روپۍ ټکۍ رالېږلې ځکه چې دا خو ډېره غریزه علاقه ده دې کې څه شته هم نه نو او پښتون بدنام دی چې دا دهشتګرد دی دا ډاکو دی او که ته بل طرف ته وګورې نو هغه خبره بالکل بل شانتې ده ځکه چې کم ډاکوان چې هغه ماجر وو او دا پښتون غریبي دوه ځانه په کمپنۍ کې چوکیداري کوله راغلي دونه موبایل اخیستلی موبایل هم ورکړی د هغې باوجود بیا ویشتلی ډزې پې کړي شهید کړی بې دردۍ سره حکومت له پکار دی خاص کر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صاحب له چې په دې باندې ایکشن والي او دا خبره چې دا زر تر زره حل کړي ځکه چې دا غمځپلې کورنۍ ده دوی ته انصاف میلو شي بل رور را سره موجود هغه سره هم خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام دا سارور جی دا زموږ کشر ورور و د کراچۍ کې مزدوري کوله بالکل مزدوري کوله چوکیداري کوله نو وویشتلی شو شهید شو بالکل وویشتلی زړه کې دې څه دي یاره خفه ولې نن ماشاءالله د دویم ورځ چې ګزاره کو خو په لمبو ورځ کې ډېر خراب اوس هم خراب یو دا نه چې نه خو موږ له دې انصاف پکار دی مرخ واسم په مقرره دی که نه خو چې کله داسې ظلم وشي نو سړی بیا په هغې ډېر زیات خفه ستومانوي بالکل خفه وي څه به ویل غواړي حکومت ته د خلکو ته پښتنو ته موږ دا پیل دی چې لکه د سزا دې وکړي او پانسۍ تختې دې وخوري که داسې چارې ونه کړلی شوه شپارسو شو یا داسې مهیر حضرات یې هغوی د جیل نه وباسي دا کس یا نور څه دباو مباو کړي نو څه بیا به څه کوئ تاسو یاره زما خو دا حل دی چې لکه که ونه شوه که نه زه به ځم دې نوې کراچۍ ته چې ما څه وکړو زه به خپل سر لکوم پرېږدم به په سهل هم نه پرېږدم که به ما پولیس نه وي که به ما هر څه نه وي او لکه مجبوري نه موږ دا خبره کوو لکه دله دې پانسي ورکړي او دا خبرې زموږ په دغه ځای غلي شي ولې ځینې موږ ته معلوم دی ولې موږ نوې کراچۍ کې وخت تېر کړلی څه نه څه نه به چې چل کېږي او خامخا دې خلکو زموږ سره مرسته وکړه په دې کې نو واکدارانو ته اوس څه خواست کوي واکداران چې کوم دي زموږ حکومتي چارواکي دي هغوی خو دا خواست دی زر پانسي کې ولې چې پرېښو نو دی بیا هم دا وارداتونه کوي او بیا هم نور مسافر به خرابوي ولې ده به ډېر خراب کړي یوازې زموږ ورور نه دی ده به ډېر دا کاروایګانې کړي ولې دو کاروایي دغه ده پولیسو خو دغه کوي چې نیسي او بیا پرېږدي په ده باندې ماشاءالله ډېر زور روان دی سو په یارې پې کټ شوي دي بالکل څه وجې پانسي به شي چې پانسي کړي زموږ له به په قلاره شي ټیک شو جي دا ستاسو یم مشر ورور یا کشر دا زموږ له ټولو کشر ورور جي سبق یې څومره ویل سبق یې دویمه پورې ویلو دویمه که درېیمه پورې ویلی بیا به هلته چوکیداري کوله دا چوکیداري ته تللی دي تاسو په خپله څه کار کوئ موږ هم په خپل دغه لاړ شو هغه چوکیداران یې کوو دغه وزن کار کوو دا نه تاسو هم په کراچۍ کې دغه ورور مې سعودي نه راغلی دی خو به هم ډېر زیات خفه بس دې خبر شو دی هم د سمدستي ځان نه رسول دی ډېر ګران غم دی الله پاک دې تاسو له صبر درکړي بالکل امین د بل ورور سره به هم خبرې وکړو سعودي نه راغلی دی مسافر و
مسافرۍ کې چې سړی داسې قسمه حالاتونه خبر شي نو ډیر زیات سړی خپي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی؟ خان زمان. ته سعودي کې مزدوري کوي؟ او جی. دارور چې دی کوم وشتل شو شهید شو سبب احساسات دې سری دي یا زموږ خدای احساسات دي حکومت ته زموږ د اپیل دی چې زموږ ضرور سره چې کوم ظلم شری کوم زیاتې شری او دغه پورا دغه موږ ته میلاو شي انصاف. او جی انصاف په بس طریقه ملاويږي لکه ستاسو لکه سری چې سوچ یار پانسي دی کړی شي پانسي شنو ستاسو زلو په قرار یار زموږ د بیا هم د قراري کې د دومره موږ ته احساس دا وشي چې یار زموږ ضرور مجرم گرفتار شو دي سم سزا غته میلاو شو. دا خو زموږ د زړه درد دی دا خو پوره ژوندۍ کې زموږ به دا زموږ په زړه کې دا لکه موږ نشو ختمولی. ستاسو نه دا کشر مو او جی کشر چې دا کشر خو ډیر خوږي بالکل ډیر زیات خوږي. تاسو سره به موبایل رابطه و په سعودي کې تاسو سعودي کې د کراچۍ کې رابطه و او جی رابطه و ډیره اخیری میسج چیرته کله کړو بس په دغه شپه سره ما ډیر غاب شپ ډیر خبرې اترې کړې دي ودې کې ما ته دام ویلو چې تازه یو اپتنی مکه دوه کې کلی ته لګم. او جی خانو بس سار چې خبر شوي بیا دې سب ډیر حالات خو ډیر زیات خراب وو چې خبر شو واپس را لګي. او جی حکومت ته به اوس خواست کوي حکومت ته زموږ دغه درخواست دی چې منظم گرفتار شوی دی او په دې دومره کاروایی شي چې دی پانسي شي. الله پاک دې تاسو له صبر درکړي ان شاء الله. دا واز بدل مونږه پارځه کې اوچوتو ان شاء الله صبر تاسو ته انصاف نه ملو شي مونږ بر سره ولاړو ان شاء الله. قدرمنو کتونکو زمونږ یو مسافر ور دی مجاهد خان او هغه اتم بار بار اصرار کو چې ته خامخا دغه دلار شډیر زیات ظلم شری زیاتې شوی دی هغه ته د علاقې سره تعلق ته مسافرې کې د احساس ودشته نو مونږ هم واسم راتلو او جاغه راتو نو بیا بالکل دلته د مشر سره اخیری خبرې کو بیا تاسو نه اجازه غواړم. جی صاحب زمونږ خو د خپل صوبې چې د کې پی کې کم وزیر اعلی دی د تم زمونږ دا درخواست دی چې د وسه په هغه خو نه خبره دی خو دلته دغه چې کم د زمونږ د ضلعي کاندیډیټ ایم پی ای دی ایم ان ای دی هغه د وسه پورې چې کوم دی بده خبر څه اکشن نه دی غسه مونږ دا چې کوم دی دغه نوم دا یو زمونږ تمه وا چې دوه براشي او په دې باندې به اکشن واخلي او دا خبره بغاو مخ په وړاندې بوزي خو دا غو د وسه پورې لا څه قسم څه مونږ ته ریسپانس نه ملو شوی دا مونږ دا ایم ان ای ایم پی ای چې زمونږ کم دی منتخب تو دې دواله راغلی ایته سره په ټلیفون رابطه نه د کړی بالکل زمونږ هم دوه د زمونږ د غونو دا ګیله ده چې تاسو د موجوده خلکو نمائندګي کوي د دې ضلع بنیر کوي اب دې ضلع بنیر کې موږ پاتې کیږو موږ څه د بل ملک نه هم د پاکستانیان یو بیا په دې ضلع بنیر کې پاتې کیږو د اوسه پورې دوه زمونږ په خبر څه اکشن نه دی اغسته زمونږ ناظم راغلی زمونږ ناظم نه راغلی جی نه بابا چغرزی نه راغلی ما خو نه لري بالکل نه نه بابا چغرزی نه راغلی داغو د فیملی څوک هم نه راغلی د وسه پوري زمونږ د بابا چغرزی نم دا ګیله دا او زمونږ د ایم پی ای صاحب نه زمونږ د ایم ان ای صاحب نه دا ګیله دا چې موږ هم د دې ضلع اوسیدونکو یو او تک مشر نوم زمونږ د ټوله نو داسې خبره ده چې د وسه پورته په دې خبر څه قسم اکشن نه راغسته نو موږ ته دا د صوبې وزیر اعلی ته دا خواست کوو چې دل دا پکار ده چې هغه د سند ګورنمنت سره رابطه وکړي او په دې باندې اکشن واخلي او دا خبره چې کوم دی زر تر زر چې کوم دی نو لکه چې دا کس چې کوم دی د 500 تختې ته ورسېده آیا د عمر بر قید ورکي. قدرمنو کتونکو تاسو وکړو دغه والي صاحب غریب بیمار هم دی داغو خبرې تاسو اوریدي داغو د مامام خبرې تاسو اوریدي داغو د دورونو خبرې تاسو اوریدي یقینا چې داغو په خلو کې بل خبره نشته دغه خبره کوي چې کم واګداران چې د ملک خاص کر زمونږ د ضلع بنیر و چې زمونږ تحصیل ناظم نه راغلی زمونږ ایم پی ای ایم ان ای کم منتخب چې دی هغه نه راغلی نه په ټلیفون سره ویلي دي چې یاره موږ له یاره ډاډ راکړل چې یاره تاسو ته به انصاف میلو شي دا هم ډېره د افسوس خبره ده په الیکشن کې ماشاءالله ټول را خوشي ټول برازي کنه په الیکشن کې ټول راځي بالکل په الیکشن خو بیا یو غټم چې کوم د سوارانه پر دیواري وي ته ورخي چې زما ضرورت ته طالب دا کوم ادا بکوم د نن تاریخ پورې چې کوم دا دومره غټه خطرناک واقعه مونږ باندې راغل لږه چې د الګ غلطي څه ودی خو الته تر بشل روپۍ مزدوري کې چې کوم دینو باغ څه کول لګه مور ساتل یا رور ساتل پلار ساتل دا ډېر ګران خبرې لکه مجبوري و زما کنه
او د څه ډاکه نه ده کړې خو په خپل موبایل باندې چې کوم دی نو ډاکو راغی او دی وشو او موبایل یې تم بیړو شهید شو. نو زمونږ د دې نه ګنې دا زمونږ د ایم پی نه دی خبر، د ایم این اے نه دی خبر، زمونږ د ناظم صاحب د دې نه دی خبر. د دې نه علاوه د نورو د پاټو کسان موږ له چې کوم دی پردر کسان راغلي او دو پکې چې کوم دی څه قسم لکه دغه نشته دلته راتګ نشته که نه. نو د دې کار چې په دې ایکشن واخیستی شي. نو زمونږ د منتخب نمایندګانو ته هم خواست دی کم از کم د غریبانو خلکو سره ودرېږه یا بیا چې داسې قسمه واقع راشي مخې ته پکار ده چې دا ستاسو حق جوړېږي. په دې به الله پاک ستاسو نه تپوس کوي چې تاسو به د دوی سره ودرېږئ، ته دو زړه له به تسلي ورکوئ، ته دو چې کوم مطالبات دي هغه به منئ او دوی ته به انصاف ورکوئ. دا ستاسو کار دی. نو زمونږ اوس هم تاسو سره ټایم تللی دی خو راشئ د دې خاندان سره ودرېږئ او د دوی د خاندان والا خبرې هم تاسو واورېدې. ډېر د افسوس مقام دی. ماشوم دې ځای نه مزدورۍ ته ځي، کراچۍ ته ځي، هلته خپله حلاله مزدوري کوي او بیا ډاکوان راځي د هغه نه موبایل اخلي، د موبایل چې ترې واخلي بیا راځي نو ډزې پرې کوي، شهید کوي. ډېر زیات د افسوس مقام دی. فیصله تاسو کوئ. خپل کوربه سجاد علي له ورکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.